أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أنه من عمل منكم سوءا بجحالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. میاشته د ماه مبارک رمضان د عبادت میاشته ده، د بندگی میاشته ده، د اطاعت میاشته ده. دغه میاشته ده چې دی کې الله رب العزت شیطان بلکې شیاطین زنجیرو کې تړي. خو صرف انسان که چیرې خپل نفس سره مقابله وکړي، خپل نفس باندې غالب راشي، د الله درگاه ته واپس شي، نه هغه وخت کې دغه انسان کامیاب شولو. الله برگاه ته واپس شولې دپاره پروردگار عالم قرآن کې یی چې که چیرې تاسو کې چا ګناه وکړله، جهالت وجنه شهوت ور باندې غالب شولو، اما هغه نه بعد توبه وکړله او هغه ګناه اصلاح کړله، الله رب العزت ته ډېر خوږو الفاظ سره یې څه فانه غفور رحیم، څه پروردگار عالم ډېر غفور ذات دی، ډېر کریم ذات دی، ډېر رحیم ذات دی. کله د الله کور ته واپس راشي، هغه ورته یي چې د ما کور دروازې تا دپاره خلاصې دي، چې په ذریعې سره راشه، توبې په ذریعې سره راشه. سترګې وړو مولا امام سجاد علیه السلام ته اندغې توبې کې کله مولا سجاد علیه السلام منجات کوي الله رب العزت سره، الله رب العزت یې چې الهي انت الذي فتحت لعبادك بابا الى عفوك، پروردگاره ته هغه ذات یې، پروردگاره ته هغه څوک یې چې تا خپلو بندګانو ته د مغفرت د عفو دروازې خلاصې کړي دي. سمیته توبته، چې هغه باندې بیا تا د توبې نه مه کېږده هغې دروازې باندې. مولا سجاد یې چې فقلت توبوا الى الله توبة نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. چې که چیرې مولا سجاد یې کنه چې دغه وخت کې چې الله رب العزت خپل بنده دپاره د توبې دروازې خلاصې کړلې، دغه بنده د الله که چیرې غفلت یې وکړلو، د الله کور ته واپس رانغللو، دغې دروازې باندې وارد نه شولو، داخل نه شولو، مولا سجاد ته چې کاس بیا یوه بنه یې هغه نه دی قبوله، یوه بنه بیا نشي قبوله چې هغه بیا عذر راوړي، بنه راوړي. ویلي پروردگار عالم ورته یي چې که چیرې تا ته د ما توبې دروازې خلاصې کړلې، ته هغه باوجود واپس نه رسې، سوره حجرات آیت نمبر 11 کې بیا ورته یي من لم یتب فاولئک هم الظالمون. که چیرې داسې کس وشوه بیا توبه ونه کړله، هغه کس بیا ظلمونو نه وګرځېدلو، هغه کس بیا خپل وجود سره خپل نفس سره یې ظلم وکړلو. سترګې وړو هغه بهجت هغه یې که نه چې موږ بار بار غږ کوو خپل مولا ته اللهم عجل لولیک الفرج، سوال کوو هر چې ته چې د مولا سپیان دي، د مولا لښکر دی، هغه ته غږ کوي، خو ویلې دعا یې مو مستجابه نه کېږي، ویلې مو دعا نه قبلېږي. هغه ورته یي که نه چې دې وجې نه مو دعا نه قبلېږي چې مو توبه نشته، توبه نه کوو، هلته مولا ته غږ کوو، هلته ګناهان یې کوو. کله مو توبه وکړله بیا خپل مولا ته غږ وکړو، مولا هغه غږ باندې بیا لبیک کېږي، مولا بیا رسي، بیا یې مو دعا نه مستجابې کېږي. ځکه علما عرفا یي که نه چې کله یو ځوان توبه کوي، د دغه ځوان توبې کوله، د دغه ځوان توبې کوله د شیطان مخ باندې ټولو نه بدترینه چاپېړه دی، ټولو نه بدترین ګزار چې د شیطان مخ باندې کېږي هغه د یوه ځوان توبه دی، چې شیطان بدترین حالاتو سره هغه وخت کې روبرو کېږي. واقعا بختور دي هغه خلک چې دغه مبارکې میاشته کې هغوی د الله کور ته واپس راشي، هغوی وشوه توبه وکړي، هغوی صالح اعمال شروع کړي.
هغوی وشوه د شیطان ټولي نه د رحمان ټولي ته واپس راشي، توبه وکړي، د مغفرت دروازې ورته الله رب العزت خلاصې کړي دي. صرف دې دپاره نه څو مرو شو د الله دغه توبه وکړو، د الله ټولي ته داخل شو، نه لږې سترګې وغړو د دنیا څوک مه دی هغوی پناهیان کله توبه د انسان اعمال جهان سره کله هغه د دې تجزیه تحلیل کوي، هغوی پناهیان څه وي، هغوی چې دغه جهان ډېر حساب و کتاب سره جوړ شوی دی، هر یو شی کې منظم دی. کله انسان اعمال په مطابق دغه جهان هغه سره چې کوي هغه مقابل کې ورسره روزي، هغه سره عکس العمل ښیي. که چیرې انسان ښه عمل کوي، ښو کارو طرف ته ځي، چې کې دغه دنیا ورسره ښه روانېږي، اسمانونه برنونه ورباندې راځي، ځمکې باندې ځمکه ورباندې پر برکته کېږي، شین بوټي ورته زرغونوي. د انسان اعمالو سره هغوی چې د انسان اعمالو سره تعلق لري، نن مو سترګې واړو مختلفو ګناهانو وجې مختلفو مشکلاتو سره روبرو شوي یو. که ګناهانو ته سترګې وغړو، ګناهانو وجې نه نن بهترینو حالاتو سره چې یوه وړه غوند کې بیمارۍ مو ټول سیډ ته وچولو، سیډ ته یې کړلو. که چیرې د الله برګاه ته مو پناه یوسو، دغه هېڅ کره مو باندې اثر نه کوي، الله رب العزت مونه بیا دا بلاونې برطرف یې ګرځوي. زه اندي سره یوه وړه غوند کې کیسه ذکر کوم چې مطلب ورسیږي. سترګې وغړو چې څنګه د جهان د موت او اعمالو سره ربط نه لري، څنګه ربط نه لري. د موسی پیغمبر قوم باندې الله طرف نه برنونه بان شوله، د موسی قوم راغللو، ورته یې د الله نبی ته لاړ شه، د الله برګاه کې دعا وکړه چې مو باندې د رحمت برنونه وورېږي. هغه ته چې لاړ شه 3 ورځې روژه وساتئ، راشي صحرا ته راوځي، توبه به وکړو، توبې نه وروسته الله برګاه کې سوال وکړو د رحمت برنونه به نازل شي. کله موسی د هغه قوم 3 ورځې بعد راووتلو، موسی پیغمبر کوه تور ته وختلو، الله رب العزت سره راز و نیاز کوي. الله رب العزت ته یې ای موسی زه د تا قوم باندې د رحمت باران نه ورم، ویله یا الله ویله دغه قوم کې یو داسې کس دی چې هغه وجې نه زه ما د رحمت برنونه بند کړي دي، هغه ګناهانو وجې نه. لاړ شي هغه کس ته وایي چې دغه جمعیت نه وځي. کله جمعیت نه ووتلو زه د رحمت برنونه تاسو باندې ورم. یعنې کسه د موت او عمل سره چې کېږي مو باندې برنونه اورېږي، مو ته باندې بندېږي، مو ته باندې موت او بد عملو سره ګلی اورېږي، مو ته باندې د رحمت باران اورېږي. کله موسی خپل قوم ته خطاب کوي، هغه کس ته او کاسه وزه د جمعیت نه دغه قوم باندې رحم وکړه، د دغه قوم بچیو باندې رحم وکړه، تا وجې نه الله رب العزت باران اوري. یورې هغه کس خپل ځان طرف ته متوجه شولو. کله متوجه شولو ساری ډېر کړلو له خالق څخه اوس قصد یعنی ټولونه بهترین نعمت د الله رب العزت دا دی چې انسان کله ګناه کوي که نه، انسان بیا هغه ته مقاور کړي، ځان طرف ته متوجه شي چې دا کار مو کو غلط وشو، الله برګاه ته واپس راشم. یورې دغه کس متوجه شولو ساری ټیټ کړلو، مخنې کار ته اوښکې ورباندې روانې شولې. الله سره شوه راز و نیاز کې خالق دغه جمعیت نه زه څنګه پاڅېږم، که دغه جمعیت کې زه پاڅېږم مخ ابرو لاړه عزت مې ختم شولو، زه خو پرې مخندانه دغه قوم کې بیا وخت نشي تېرولی. خالقه زه نن توبه کوم، زه تا برګاه ته واپس راځم، نن تی محیا وسته، زه وشوه بیا ګناهانو طرف ته نه ځم. همدغه راز و نیاز د کوي مخنې کار ته اوښکې بهیږي، یورې سترګې غړوي اسمان کې وره راوختل، باران شروع شولو. موسی بیا الله ته خطاب کوي، خالقه هغه کس که جمعیت نه ونه وتلو څنګه تا باران نازل کړلو؟ څه ورته ای موسی ما نن تاسې باندې باران ورولو، هغه کس باندې هغه تاسې باندې احسان شولو چې هغه وجې نه د هغه دعا مستجابه شوله. ویله خالقه مستجابه دعا کس خلک درته وښیه؟ ویله نه موسی ما نه د خپلو بندګانو ابرو عزت ډېر ګران دی. هغه وخت کې چې ډېر ګناهګار وو، ما دا ما خلکو ته نه وښیلو، دا ما شرمنده نه کړلو. نن کله یې ما ټولي ته راغلل، نن کله دې توبه وکړله، نن خو شرمنده نه کوم، نن مو هغه وجې نه باران ورولو. واقعا کله انسان د الله برګاه ته واپس راشي، ښه عمل کوي، ته کسه الله رب العزت د لطف و کرم د خپلو رحمتو دروازې څنګه یو ته خلاصوي. سترګې غړوه، خونو کې د مو مینه محبت څنګه نه زیاتېږي، مو تاسې مشکلات څنګه حل نه کېږي. سوال به وکړو چې خالقه پروردګاره
محمد و آل محمد له خاطر پروردګار موته د توبې دروازې همیشه د پر خلاص ساتي. پروردګار مرګ نه مخکې موته د توبې توفیق عطا وګرځولې کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.